دا لازم دي چې دغه دین شعار دی دغه دین متبع باندې کته شي ښه د هر دین ځان له شعار دی هغه ته دین رنگ وای ښه فلانه د دین رنگ په غالب دی نو دین څنګه لري سور دی شین دی زیړ دی تور دی څنګه دی د دې ځان له یو شعار دی ځان له یو شناخت دی ځان له یو پہچان دی دغه صفات الله دی دغه دین د الله تعالی دی صبغت الله نسبغ بصبغت دین الله او واقع داوا چې نصاراو کرا ماشوم پیدا شي عیسایانو کرا نو هغه د زیړ رنگ په مټکی کې دله غوپه ور کوي او دا زیړ رنگ دا هغه د نصرانیت شعار غني زیړ رنگ دا د عیسایت شعار دی او چې د ماشوم لدی کې غوپه ور کوي الان اسوار نصرانيا حقا او صحیح شو صبغت الله ومن احسن ان اشتر خيست من الله د دین د الله تعالی نا من الله من دین الله د دین د الله تعالی نا صبغتن د حیثیت درنګنا ونحن له عابدون امونږ خاص د الله تعالی لپاره عبادت کوونکو قل تورته وای اتحاجوننا آیاتاسو جګړه کوي مون سره فی الله په توحید د الله تعالی کې فی الله فی توحیده په توحید د الله تعالی کې او هو د الله تعالی ربنا متصرف زمونږ دی و ربکم ا متصرف تاسو دی ولنا اعمالنا مونږ د پاره عملونه زمونږ دی تاسو د پاره عملونه تاسو دی ونحنو امونږ خاص دی الله تعالی لپاره مخلصون الربوبیه والالوهیه مخلصین د ربوبیت او مخلصین د الوهیت یو ام تقولون آیاتا سوائے چه ابراہیم اسماعیل اسحاق و یعقوب او اولاد دوی کانو هودن و یهودیان او نصوارا یا عیسایان قل تورتوائی انتم عالمو آیاتا سو خپوئے ام اللہ کا اللہ خپوئے دے انتم عالمو ام اللہ تاسو خپوئے کا اللہ خپوئے دے ومن ازلمو انشتر ظالم دا چانا کتم شهادتن چې پټه کړه خبره عندو چې و پنځ د دبانې ومن ازلم انشتر ظالم ممن دا چانا کتم چې پټه کړه شهادتن عندو شهادت چې و پنځ د دبانې اپټه ک چانا من الله د الله تعالی نا وانتم کتمتموها فلا ظالم عنکم تاسو دا شهادت پټ کړه تاسو نه ظالم نشته تلک امتون دغه یو ډله کامله والا ما کس قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نو اثبات د توحید او اثبات د رسالت وکړو اوس دفع د شبهاتو کوي سيقول الصفحاء موضوع د دفع د شبهاتو دو بابونه تیر شو باب التوحید او باب الرساله اوس باب ازاله الشبهات او دا شبهات دا وارد تحویل قبله باندې د سيقول الصفهاء دلمبای شبه دفدا آیت نمبر 157 پوری اولئک هم المهتدون دا یوې شبه دفدا ان الصفا والمروه ترلاهم ينظرون پوری دا دویمه شبه دفدا تفصیل دا ده
چې سيقول السفهاء تر وشکروا لي ولا تکفرون پورې دو عظیم امر ذکر کړل. یو امر عظیم اعتراض د اهل کتاب په تحویل قبله، داغي جواب ورکو ولله المشرق والمغرب، چې تحویل قبله باندې تاسو له اعتراض کوئ. مقصد خو عبادت د خداوند دی، ادا د خدای خوخه ده. که خپل عبادت کې چاته وي چې مشرق ته مخ کوئ که مغرب ته مخ کوئ، ولله المشرق والمغرب، دا هم لا اعتراض دی تاسو کوئ چې داسې مخ کوس داسې ولې مخ کوي. دا خو هغه مسلمان والا خبره ده. هندو متیاز کوله قبله ته مخ کړو، ناغراغه ویډبو ورته تا قبله ته ولې مخ کړل، ناغه ورته نه کما ته پته نشته د تاسو پنځ ناروا دي بیا باندې کو نو بل زندور روانو هغه مسلمان قبله ته مخ کړو امتیاز کوله، ناغه ورته زه خو دې په پروند پیتای د خوراک کړو، انن خو ورته په خپل مخ کړل، ناغه ورته بیا پرتوا خو تړو را منډه کړې په بیا په اندورا کې خودل وی ته ورته نه مخ کې ازمونږ خپل قبله لکه مخ کوته که شا کوته. نو الله تعالی وایي چې دا خو زما بندگی ده، کله چاته وام چې داسې مخ کوی که چاته وام چې داسې مخ کوی. مقصد خو جهاد نه دی، مقصد خو امر د الله دی، مقصد جهاد نه دی. بیا دې لپاره سلور نکات ذکر کړو، سلور علتونه، دو اجمالا او دو تفصیلا. اول اجمالی دی یادی من یشاء الى صراط مستقیم، او دویم علت اجمالی ما کان الله لیضيع ایمانکم، چې تاسو قبله او خاطسو کوئی د خدای حکم منئ، چې خدای کوم حکم کوي ناغه سره تاسو دین او ایمان خو نه ځای کوي. او علت ولا ذکر کو چې ان الله بالناس لرؤوف الرحیم، د تحویل کې به هم صرافت او رحمت پروتي. او دا وما جعلنا القبلة التي دا دوی من نقطه تفصیل له، او دا لئلا يكون للناس عليكم حجه، دا د دویم علت تفصیل له، چې کدا تحویل قبله نه وشوي نو دی يهوديانو عیسایانو بتا سو باندې اعتراض کو چې زمون کتاب کې خود پیغمبر آخر الزمان د تحویل مسله لیکل ده، نو کده برحق پیغمبر ونه تحویل به شو. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم، سيقول السفهاء ويب بوقفان من الناس دخلكنا ما ولاهم ما حولهم، سشي تحويل دويو كان قبلتهم د قبله دوینا التي قبله كانوا عليها كانوا يصلون اليها، چې دای باغه ته مسکو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت نه بعد 14 میاشتې یا 18 میاشتې بیت المقدس ته منځ کو. بیت المقدس ته منځ کو. اوس د دې مکه معظمه نه جانب شمال ته د مدینه منوره، حضور علیہ السلام د مدینه کې دی،
14 میاشتې دی بیت المقدس ته منځ کو او دغه مدینه منوره کې متوجي ولاړو بیت المقدس ته وکانه فی صلاه الظهر د مسبخین منځو چې دوره حدیث نه کړه دا ځای یاد وساته کله سوال راځي پاکي چې موږ د مازیګر کې تحویل قبله شوه دي کوم د مسبخین کې شوه دي نو کوم کسان چې مسبخین والا موږ کې حاضرو پاسنا د موږ کې تحویل شوه ناغي خبر د مسبخین ور کړی دي او خبر نور صحابه ته مازیګر موږ پورې رسیدلو ناغي بیا اطلاع د مازیګر د موږ ور کړی ځکه چې هغه پیغمبر اسلام سره موجود نو مسبخین والا موږ بیت المقدس ته کړل د مازیګر موږ نه شروع بیا بیت الله ته کړل ناغي اطلاع ور کړی دا چې تحویل قبله دا د موږ د مازیګر نشوي دي تحویل قبله د موږ د ماز او چې څوک شاملین دي هغه وایي تحویل قبله دا په موږ د مسبخین کې شوی دی نو دا خو اصحاب واقعو موجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نو دوی داغه اطلاع ور کړی دا دوی ته اطلاع لیټ رسیدلې ده ځکه یې مسبخین موږ خو کړو بیت المقدس طرف ته مازیګر پورې ورته خبر ورسېدو چې اوس به مخکوي بیت الله طرف ته هغه اطلاع ور کړی دا تطبیق کړو غواړي پاک امتحان کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره صحابه ولاړو او دی بیت المقدس طرف ته مخو بیت المقدس طرف ته مخو په اسناد مانځ کې حکم راغی چې فولوا وجهکم الى المسجد الحرام دا مخ واړوي بیت الله طرف ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا څه اباوټنو او د صحابه دا څه وګرځیدل اوس دای مخونه دی خوښ د پیغمبر علیہ السلام مخ مبارکم دی خوښ نو امام مالک رحمت الله علیه دا لیکي ګنتا سوما ته ګوري امام مالک رحمه الله هغه د نظریه ضرورت لاندې د صلات با جماعت یو صورت دا جایز وای چې مقتدیانو صفونه روان دي او امام ورپسې لکه جرنیل رسول الله صلی الله امام مالک مذهب دی او زمونږ دا باچا استاد دلته مونږ صفونه تړلي ا باچا استاد آلتا سفر سره ولاړ او الته مونږ ته لکه فوجي جرنیل وای چې الله اکبر اسمع الله لمن حمده او دلیل نسی تحویل قبله والا خبره باندې تحویل قبله باندې جمهور وای چې نه دا هغه زمانہ وا چې کلام فی الصلاتم جائز او مشی فی الصلاتم جائز وخه او لیکي کلام فی الصلاتم جائز او مشی فی الصلاتم جائز وا نو چې څنګه تحویل قبله وشو نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مارچ شروع کړ نو دل تراغه مخه تا اده صحابه مارچ شروع کړ دوی ورپسې راغلو نو بیت الله شریف طرف ته دا مخه وکړه دا باقی مونږ دا په دغه انداز ادا ما ولاهم عن قبلتهم التي ما حولهم سش تحویل دوی کړي د قبله غنا کانو علیها کانو یصلون الیها قلت ورتوا لله المشرق الله تعالی لپاره د مشرق او مغرب ایل جوانب كلها طول جوانب والجهات ليست بمطلوبه انما العباده امتثال امر الله عبادت خصوصي ده امتثال امر الله ده چې د خدای حکم ومنه اوس مونږ ته الله پیغمبر ویلي چې موږ کوي په داس باندې نو مونږ به اودس موږ ولې نه کوو ځکه چې خدای پیغمبر ویلي چې اودس باندې کوي کبل فرض خدای ویل چې نه خزان په سوټ وته پي بیا موږ کوي نو بیا موږ کول نو بیا به مسوټه دا پیدا کولې ځان باندې به مخلي هغه نه پس باندې ته درې دوخه ځکه چې زمونږ بیا اګویا امور عقلی سره تعلق بیا خو دین امر تعبدی دی بس خدای وای دا څه کوي نو دا څه کوي چې دا څه کوي لا ګورې امام مالک رحمت الله علیه مذهب دی خو ګورې دا سور القلب ذکر د سپی جوټا د سپی جوټا یا سپی چې لوخي کې خلو وای نو امام احمد ابن حنبل وای اتزل بدلوخي وینځه و چی به سواری اتزل به وینځه او چې به یو ځل پکې خاورې مخې شافعي سه وای وزل به وینځه او چې به یو ځل پکې خاورې مخې ذکر روایتو کې راغلي دي فغسلون 7 مرات
ويروى 8 مرات احداهن بالتراب. صحیح شو. امام رحمت الله علیه فرمایي چې 3 ځله به وینځي او چې به سو ځله نو دا 3 ځله او ځله اته ځله دا ټول د دی وجه چې د سپي خلو پلیته ده د سپي خلو پلیته ده نو دا پلیتی د دینه په کم نه لړکیږي. امام مالک رحمت الله علیه وایي و ځله به وینځي. امام مالک رحمت الله علیه وایي و ځله، حالانکه داغه مذهب دار چې سپي خلو پاکه ده. امام مالک اصل مذهب دار چې سپي خلو پلیته نه ده پاکه ده، خو وای چې دوغه کې خلو والا هغه به سوده وینځي و ځله. نو موږ ورته چې وای امام مالک ته خو مړه ډیر غټ سړی ډیر لوی سړی نو چې خلې پاکه ده نو دا ولي و ځله را باندې لوخه وینځي. نو هغه وای دی کې با عقل نسغلې ښه عقل بنسغلې، خو بس پیغمبر ویلي دی امر تعبدي دی. نو چې پیغمبر وای د پاک نه وینځي نو پاک نه به وینځو، چې وای د پلیت نه وینځي نو دا د پاک نه ویلي چې د پاک شی نه وینځي و ځله ښه. صحیح شو. امام مالک ډیر عجیب سړی دی. ها یادی من یشاء الى صراط مستقیم، ہدایت کے اللہ تعالی منع چاہتا یشاء چې خوښ شي الى صراط مستقیم جانب دلار برابر تا الطریق السوی صراط مستقیم. وکذالک جعلناکم امة وسطا وکذالک جعلناکم امة وسطا وکذالک جعلناکم وکذالک جعلناکم امة وسطا. نو کلمه د کذالک تولی کوي بره چې دا کلمه د کذالک تشبیهی نه ده، دا کلمه د کذالک دا تشبیهی نه ده. بلکې دا کذالک دا په کلام د عربو راغلی ده چې یو سړی نه جوان مردای کار وشي ناغي وای کذالک الفتا ځوان دیته وای کذالک الفتا معنا ځوان دیته وای وکذالک جعلناکم امه وسطا امت دیته وای لکه تاسو چې یې دا سی وی الله تعالی. نو دا کذالک دا د بیان د کمال امت لپاره دی، تشبیه لپاره نه دی، د بیان د کمال امت لپاره دی. ځکه زمونږ په شان بل امت نشته نو تشبیه مچا سره ور کوي، زمونږ په شان بل امت نشته. نو دا کذالک د اظهار کمال لپاره غلې په شان د کذالک الفتا. وکذالک جعلناکم امه وسطا وکذالک جعلناکم غرذول د منتصلا امه وسطا امت کامل. امتن کې تنوین د پاره د کمال، امت کامل وسطن وسطن معنی خيارا عدولا خيارا عدولا. وكذلك جعلناكم امة كامل وسطا بهتر عادلان لتكونوا شهداء على الناس دید پارا چې شي تاسو شهداء على الناس لتكونوا دید پارا شهداء على الناس چې شي تاسو شهداء على الناس معلمین د خلقو. صحابه ته الله تعالی وی تاسو به انسانیت معلمین یې، تاسو به امت معلمین یې. ويكون الرسول اشی پیغمبر علیکم تاسو پارا شهیدا معلم، پیغمبر تاسو استاد دی، تاسو به انسانیت استادان یې. صحابه ته الله تعالی وی پیغمبر تاسو استاد دی او تاسو به د انسانیت استادان دي. دا بنا په تحقیق د حضرت شاه ولی الله رحمه الله او د معنا چې هم مفسرین کوي. وکذالک جعلناکم امه وسطا چې شي تاسو شهداء گواهان علی الناس علی امم اخرى او نور امتونو باندې. نو امت رسول پاک به قیامت پر شهادت کوي. انو چا د پاره به شهادت کوي؟ د حضرت نوح علیہ السلام د پاره، ابراهیم علیہ السلام د پاره، ټول پیغمبرانو د پاره
نو علیہ السلام په داوا لري ما جی امت ته خبر رسول ده نو الله تعالی و استا گواهان ناغوی دا امت محمد رسول الله زما گواهان دي ابراهيم عليه السلام وای ما رسول ده نو استا گواهان ناغوی دا امت محمد رسول الله نو دای براړوان دي شنو الله تعالی په جرح او کیخه عدالت کې جرح کی گواه باندې سکی نو جرح په الله تعالی په جرح کوي وای کیف ولم تکونوا ثم عجیب گواهانی تاسو نو عليه السلام زمانه کې چرته وای د رسول ده کنه د رسول خبر تاسو ابراهيم عليه السلام زمانه کې چرته وای د رسول ده ها او کنه د رسول نو په سبونیا شهادت کوي انو دای ورته جواب ورکړي چې اخبرنا رسولنا صلی الله علیه وسلم من عندك مونږ له دا اطلاع چارا کړی دا زمون پیغمبر را کړی دا استا جانب نه را کړی دا انو دای ورته چې هدايه والا مونږ ته باب الشهاده علی شهاده ویلوغه دا سویدات دا ګورو دا ټول امت باندې هدايه باندې پويږي دا ټول امت باندې د هدايه په دغه باب پويږي چې شهادت علی شهادت جایز ده دا باب الشهاده علی شهاده دا به ټولو په یعنی ارتفاقی انداز سره به د جبلت کې پروتي دا به ارتفاقی انداز سره د جبلت کې پروتي چې اصل شاهد خو په دې رسول پاک ته مونږ داغه په شهادت کوو وکذالک جعلناکم لتكونوا شهداء على الناس وما جعلنا القبلة التي ندا غرزول من قبلاغا وما جعلنا اند غرزول منغا القبلة التي قبلاغا كنت عليها كنت تصلي اليها چتا مسکو غیتا انو غرزول منغا قبلاغا چتا مسکو غیتا وهي بیت المقدس چغه بیت المقدس دی مقدس مصدر میمی دی قداست والا کور دی بیت المقدس نه دی بیت المقدس دی کدا لفظ مقدس وای نو بیا بیت باندې بالف لام وای خ البیت المقدس بیا وای البیت المقدس څنګه خوست مولا اچ بلا لام وای غیر معرف وای نو بیا وای بیت المقدس ای بیت القداسه دا قداست کور دی وما جعلنا ما سويرنا ند ګرځول مون قبله كنت عليها چې تامس کو غیتا چې بیت المقدس دی الا لنعلم من يتبع الرسول مگر دې لپاره لنعلم لنميز چې مونږ تمیز کومل دا هغه چا يتبع الرسول چې اتباع پیغمبر کوي ممن دا چانا ينقلبو چې ګرځي دې علاقبه په دې پړکو پوندخ په باندې نو ما جعلنا القبلة افاده دې خبره وکړه چې دا بیت المقدس ته موږ داولی کوي بیت المقدس ته موږ دا مقدمه د صلات الی بیت الله څنګه چې الله تعالی وی دا بیت المقدس ته موږ کول دا مونږ صرف دې لپاره لازم کړو لنغلم من يتبع الرسول دا مقدمه د صلات الی بیت الله ولم يكن مقصودا دا امر مقصودی نو ور دې نه دا معلومه شوخه دې نه سم معلومه شو دا معلومه شو خو صلات الی بیت الله دا فرض لازمو نو صلات الی بیت المقدس هم فرض لازمو لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ابن نجیم لیکلی دی ابن نجیم او سیوطی دواړو پال اشباح والنظائر کې لیکلي دي چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب او داس دا سره واجب دي د مونږ د واجب لازم دي چې مونږ بغیر دین تامیږي کایذا قمتم الى الصلاه وعلى حكم نوهم نو بیا بم او داس کول لازمو د دیو چې ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب اتمام د واجب بغیر دین نه کیږي وما جعلنا القبلة التي وغرزول منغ بيت المقدس قبلة غا كنت إليها چتا مسکو دیتا الا مگر صرف دې الا مگر دې پارا لنعلم لنميزا چې جدا کومګه هغه څوک چې اتباع کوي پیغمبر ممن د هغه چانا ينقلبو چې دې ګرځي واپس غلا عقبه په پوند خپل باندې نو الا لنعلم بل مسله دا معلومه شو چې ان الدين
هو امتثال امر الله ورسوله. لا موافقت العقل. دین امتثال د حکم الهی او د حکم نبوی دی، امتثال د امر عقلی نه دی. نو دا استدلال شه د اهل سنت والجماعت لپاره چې حسن او قبح دا امرین عقلیین نه دي، دا امرین شرعیین دي. دا امران عقلیان نه دي، دا امران شرعیان دي. وان كانت لكبيره، ان نبی علیہ السلام چې څنګه مانځه کې وګرځیدو نو لس صحابه ور پسې ولاړو او ور پسې لس واره راوګرځیدل. ځکه دا غي ذهن جوړ چې دین څه شی دی، د پیغمبر اتباع ده. دین څه شی دی؟ د پیغمبر اتباع ده. چې پیغمبر دی خو مخ نو موږ ور پسې دی خو مخ کوو. نو لس صحابه ور پسې ولاړو، لس واره ور پسې راوګرځیدل. آلته مدینه منوره نه بهر جمعه ته مسجد قبلتین ورته وایي. دا موږ نبی علیہ السلام هغه ځای کوخه مسجد قبلتین ورته وای. دا موس پیغمبر علیہ السلام مل تکون ال سفر کې ور سره سو کسانو لس کسان ناغي ور پسې راو ګرځیدل. لس ور. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، زید فی الجنه، عبد الرحمن فی الجنه، طلحه فی الجنه، ابو عبیده فی الجنه، زبیر فی الجنه، سعد فی الجنه. لس ور صحابه دای په نامه یاد کړل. دا لس کسانو پسې ولاړو نو دا لس واړه یاد کړ او ورته وی چې دا لس واړه جنتیان دي. لس واړه. نو محدثین ولا نامو کې نامه کې خدا العشره المبشره بالجنه، العشره المبشره بالجنه، هغه لس چې هغه مبشر بالجنت دي. وما جعلنا القبلتان لغرزول من قبل بیت المقدس كنت عليها چې وی تا باندې الا لنعلم مگر دې د پاره چې تمیز راولو دا چا یتبع الرسول چې اتباع کوي پیغمبر ممن دا چانا ينقلب على عقبه چې ګرځي دې په پوندو خپل باندې. وان كانت لكبيره وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَإِن كَانَتْ إِن مخفف ده مستقلنا وَإِنَّهَا كَانَتْ تَتَاكِكْ سَرَا ودا تحويل وَإِنَّهَا كَانَتْ أَتَاكِكْ سَرَا ودا تحويل قبلة لَكَبِيرَةً لَثَقِيلَةً دير ثقيل. لأن الإنسان إذا أنس شيئا يثقل عليه خلافه. انسان چې کوم شی سره انس پیدا شي نو داغه خلاف دا بیاغه ته ډیر ثقيل ښکاری ښه. اوس هر شی سره چې انس پیدا شوی اوس دا سره چې کم کور کې د ژوند لومبنه راځي تیرې کړي نو کدی امریکای ته بوزي د امریکای صدرم شي نه دی خپل کور ته بیا خامخا راځي ښه. دا زوړ د خټو کور ده کنه او په داسې لق دق سارا کې داسې لق دق سارا کې کور خو امریکای نه را رواني غلق دق سارا ته ښه. امریکای نه را رواني لق دق دا د هندستان سابق وزیر اعظم کنه دا دی وزیر اعظم نه وړاندې سنمه د راجیو نه وړاندې وی پی سنگ انا دا وی پی سنگ دا زمون کلیوال لخوا وی پی سنگ وکړه ان دا زمون کلی دی دا مون سره برکه لخوا ا دا مون سره برکه لده دا مون سره برکه نه چې وزیر اعظم شو نو دا غړم باندې انټرویو کې د خپل کلی تذکرہ وکړه. غړم باندې د اخباری نمائندہ ته پوښتنه وہ پاکستان جانے کا کچھ ارادہ ہے؟ وہ ہاں وہ تو طبعی تقاضا بھی ہے کیونکہ میرے پیدائش ضلع مردان میں ہوئی ہے، وہاں میرا آبائی گھر موجود ہے. نو دا د سړي په طبيعت کې او انس والا خبره ښه تحت شعور کې پرځي نو چې څه وخت ژړک ورکی نا شعور را بیدار شي عجب خبر راو باسي ښه خبر دی وجنه متنبي او شعر ویلې ډېر عجیب ویلې ښه چې کم منزل فی الارض یالفه الفتى کم منزل فی الارض یالفه الفتى ډېر ځایونه پزما کې چې فتا هغه سره الفتونه نيسي زیرا زی ورته کم منزل فی الارض یالفه الفتى هو حنینه ابدا لاول منزلی وحنینه
د سینې आवाज ابدن دا غړومبني پیدایشي کور د پاره ښه وحنينه ابدا لاول منزلي ورته چې کوم مدرسه کې وخت تیر کړی نو کله 15 کال بعد هغه مدرسې ته لاړ شي نو د سړي زړه دا غواړي چې کومه کمره کې زوم چې هغه یو نظر وکړي دا شوی کنه کوم جمعات کې زپاتو چې هغه مې یو نظر زه چې یونیورسيټي ته لاړ شم یونیورسيټي ته لاړ شم نو عموما چې کوم کمرو کې وخت تیر کړی نه خامخا باندې یو نظر چوم ښه یو نظر چوم او ځاړي یادونه راته شین دا به زمون کمره وا دې کمره کې زوم پسند 84 کې دې کمره کې زوم پسند 80 کې دې کمره کې زوم پسند 79 کې هغه کیسټ راوګرځي په شاخه وحنينه ابدا پراشي الله تعالی وی باید چې طبيعت ورته بیا شکست ورده کې ښه دې ځنه دا مسله معلومه شو ښه دا مسله معلومه شو چې کله شریعت هغه ستاره طبيعت تقاضا خلاف راشي نو باید چې طبيعت تقاضا دې اوس دباو کې ښه نو ستاره طبيعت تقاضا دا و چې دا کومه قبله سره مانوس یو دې طرف ته دې مسکو خو شرعي تقاضا دا و چې دې طرف ته اوس مونږ مکوا نو اوس د شریعت مقابله کې د طبيعت دباو کا دا تنه مسله معلومه شو وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ اتاک اکثر ودا تحویل قبلہ لکبیرة ثقیل الا علی الذین مگر نه پاکستان باندې هدى الله وفقهم الله چې توفیق ورک دوی ته الله تعالی وفقهم الله اتباع الشریعه وما كان الله ليضيع ایمانکم وما كان الله ليضيع ایمانکم ما اراد الله اراده نه کوي الله تعالی ليضيع چې ضایع کی ایمانکم صلواتکم المؤدات الى بیت المقدس تاسو هغه منځونه چې کوم بیت المقدس ته کړی دي ایمان نه مراد صلوات او اطلاق د ایمان په صلات شو د وجه د قول د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه لكل شیء علم وعلم الايمان الصلاه رواه منیا لكل شيء علم وعلم الايمان الصلاه نو اطلاق د ایمان او صلات باندې وما كان الله ندي الله تعالی ليضيع جزاء ایمانکم صلواتکم المؤدات الى بیت المقدس تاسو هغه منځونه چې کوم بیت المقدس ته کړیو دا دفه د خدشه وکړه چې د بازي خلکو ذهن کې دا راتل چې ردا غزړو منځونه بوسته کیفیتي قبله بدل شو نا غزړې ته چې موږ منځونه کړیو الله تعالی هغه منځونه دي الله تعالی وایغه منځونه دي الله تعالی وایغه منځونه دي نو دې مسله ولیکي ښه دې مسله ولیکي نو مسله دا ولیکي چې هدف دغلطه یا موقف او هدف موقف او هدف دغلطه اتباع د امر الهی او هر چی منځ بیت المقدس یا بیت الله ته نو دا پالیسی او طریقہ کارو نو هدف او موقف کی تبدیلی ناراضی او پالیسی او طریقہ کار بدلیږي را بدلیږي ښا او بدلون د پالیسای دا نه ثابتای غلط د سابقه پالیسای ښا اتنی او سیاسی مسله ثابت شوه چې بدلون د پالیسای دا نه ثابتای ها غلط د سابقه پالیسای چې ګنیا پرونه کار زمونږ غلطو ناغه پرون ټیکو دا نه نن ټیک د پرون مزمو بیت المقدس ته کړو هغه پالیسی صحیح و انن مزب بیت الله ته کو دا پالیسی صحیح ده دا نه چې دا پرون په خرصور شوی وینن نو دا ګوره دی خو ګوره دا واړه دماغ چی کنه واړه دماغ ناغه دا ماینر امتیازات نشي کوله نشي دا ماینر امتیازات نشي کوله نو خپل جمعات مطالعه کله بدګمانه په هر جمعیت والا سړي پرون دا چلو نن دا چل پرونی داسي وي ونن داسي وي مونږ یاله کدای موقف او هدف نه دی دا طریقې کار ده دا پالیسی ده د پالیسۍ بدلون غلط د سابقه پالیسۍ نه ثابتای خو پرون هغه مناسب و نن دا مناسب ده او موقف او هدف دا خو نه بدلودونکو شی چې خدا کی زمين پر
خدا کا نظام که بدلون کې فرق راغلی چې نه خدا کی زمین پر لینن کا نظام نو پتن درې ولا او خدا کی زمین پر بش کا نظام نو پتن درې ولا او کنه خبره هغه چې خدا کی زمین پر خدا کا نظام خو طریقې کار او نن پالیسی نو د پالیسی بدلون غلط د سابقه پالیسی دا دینه مسله معلومه شو ما کان الله لیذویع ایمانکم خدای وای اهداف خدای نه ختمو خدای مورکه اهداف نه ختمو هدف او موقف په خپل ځای ولر دي وما کان الله لیذویع ایمانکم ما کان په معنا د ما اراده کوي اراده نه کړی الله تعالی چې ضایع کوي صلواتکم المودات الی بیت المقدس تاکي سره الله تعالی په انسانانو باندې لرؤوف رأفت کون کې دې نرمي رحیم رحم کون کې دې ومن الرافه والرحمه تحويل القبلة يعلمها الله ولا تعلمونها اگر رافت او رحمت خدای ته معلوم دی او تاسو ته نه دی معلوم نو دلالتن ته دا مسله ثابته ده استاد دماغ بور کوټي یو شی ته بد نه رسی چې مشر دې درته خبره کوي دا غ ذهن برسیدلې ستا ذهن به ته ابا کوي ستا خو چې تا غ مشر منل دي نو ته په خپل دا تسلیمې چې د ذهن زیات رساده د ذهن زیات رساده نو دا کوم حرکت چې کړی دا به جماعت د خیر لپاره کړی ښا کوم حرکت چې کړی دا به جماعت د خیر لپاره هم کو جذباتيان یو کنه دا به کې میس کې یو مسله وډی کوي چې کم قوم هغه کله پالیسی د جذبې تابع کوي نو خاسران کیږي او که جذبه د پالیسۍ تابع کی نو بیا کامیابیږي ښا صلح حدیبیه کې پالیسی و معاهده امن پالیسی سوا معاهده امن سره د بازه داسې شرایطو چې هغه ناقابل تسلیمو سره د بازه داسې شرایطو چې هغه ناقابل تسلیمو زمون مفروض به مونږ لرا کوی استاسو مفروض به تاسو له دا شرط قبل اولو ناقابل تسلیم غو شرط دی وجه سوای د دوه کسانو نه یو رسول پاک صلی الله علیه وسلم یو حضرت ابوبکر ځکه ابوبکر خدا دې شیو کنه رضی الله تعالی عنہ دا سي عجیب شیو رضی الله تعالی عنہ چې د پیغمبر ذهن کې به کوم خبره و دا غ ذهن کې و فورا منعکس شیو هغه د وجه کمال اتباع د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د خیالاتو لپاره شیشه ګرځیدلې وخه چې خو چې پیغمبر په ذهن کې به کومه خبره مرتسم و الته بداغه عکس وته الته بداغه عکس وته مولانا تانوی صاحب رحمت الله علیه دیو جن یو ځای ډیر ښه تعویل کړی دی لو کان بعدی نبی لکان عمر کمانه بعد پیغمبر څوک بو عمر بو نو د تانوی صاحب رحمت الله علیه فرمایي چې انسب خدا وا چې دا سی ویل چې لو کان بعدی نبی لکان ابوبکر ته زمونږ عقیده سره چې افضل الخلائق بعد الانبیاء څوک دی افضل الخلائق بعد الانبیاء څوک دی نو پکاره چې دا سی چې لو کان بعدی نبی لکان ابوبکر نو لکان عمر وي حضرت تانوی صاحب الله دې مرقد منور کی د مواعظ ګورې دا ډېر حکیمانه مواعظ دي ښه د حضرت تانوی صاحب رحمت الله علیه کتابونه دا خامخا ګورې د اصلاح نفس لپاره بهترین تعلیمات دي ښه او تاسو عجیب نکته برته سره وای چې قرآنی علوم بدر باندې اشکار شي ښه بیان القرآن همیشه ځان سره مطالعه کې کیدای ښه بیان القرآن وګوره زمونږ د سمرا کابر چې دي کنه بهشتي زیور د تانوی دای لیکل خزو لپاره دی ښه د اجاره لپاره لیکل د امت د زنانو لپاره لیکل چې دا کتاب زنانو لپاره کار دی چې دین نه خبري او دومره علمي کتاب دی چې مولایان په ډیر ځایونو پوي ښه نو ما چې دای د خپل زمانه خزو لیکل دي نشه دا زمانه علما وسنګو صحیح شو صحیح انو ما چې دا خو خزو لیکل چې سړول لیکل چې ابو څنګه کتابو چې سړول لیکل اچھا نو دا تانی سره رحمت الله علیه وای چې لو کان بعدی نبی لکان عمر نو یو جواب خو دا کړی دی چې چونکه سنت الله په دې جاریو چې الله به یو پیغمبر جمالی لګنو بل به جلالی لګ چې دا بیلنس او توازن برقرار وي نو نبی علیہ السلام جمالیو او حضرت ابوبکر هم جمالیو او جلالیو حضرت عمر نو چې په سنت الله دا سلسله روانه وي نو بیا به څوک حضرت عمر براته جمالی پسې جمالی نه لګ خدای یو عام تعویل چې ټول محدثینو به کړی دی حضرت تانی رحمت الله علیه تصوف والا خبره به کوي
چې بعدیت لو کان بعدی نبی، بعدیت یہ غیریت کی مقتضی ہے. بعدیت ہاں یہ غیریت کی مقتضی ہے. بعدیت غیریت چاہتا ہے. بعدیت سے غواړي غیریت غواړي. اور ابو بکر کمال اتباع کی وجہ سے فناف شیخ کے مرتبے پر جا پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عین ہو چکا تھا. د فناف شیخ مرتبه ته رسیدلو د عین جوړ شو نبی علیہ الصلوۃ انو د عینیت لپاره د دلایل ویلي ښه چې واقع بدر کې وګوره چې د نبی علیہ السلام اساراو کې کم ذهنیتو به عینی هغه راي د ابوبکر وخه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اساراو کې کم ذهنیتو غزوه احد کې چې کوم راي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رستو به عینی دغه خبره د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ مخ کې و او 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 او, او په مختلفو امور کې او په صلح حدیبیه کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معاهده کو ادا شرط منو ابوبکر هم دا معاهده کو او بقایه 1400 صحابه دې ټول وی نجی جنگ کو. حضرت عمر خو بس زر شعر او وسته ویجی بس حکم کوا دا خدای مونږ نه بوزدلان او جوبان جوړی چې دا بوزدل دي مونږ برځي دا ناقابل تسلیم شرط منو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ الجلالی سړی ته وی جذباتی انداز وکړ بس فورا تور راوسته ورزو په او صحابه ټول وی ورزو په او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ول زین کی خبره واچوله. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولا زین کی خبره واچوله وی هاذا امر دا پالیسی ده. هاذا امر دا پالیسی ده. بس چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وای چې پالیسی ده حضرت عمر ته په خپل احساس شدا ما ولا خبره جذبه ده دا مولا اوس دا خبره حضرت عمر چې کوم جذبه اظهار کو سه اختلاف ور سره چا کې دیش ها چې دا کافر مونږ باندې ناقابل تسلیم شرط منی بالکل نه منو کو زه وینم ما باوي چې نه منو کزه ویلتا نو ما باوي چې اک تاسو وای نو تاسو به چې نجی ځان په مړو وړو منو دا شرط ټول به دا خبره خو په نفسي صحیح و خبره خو جذبه او پالیسی بلوا. لہذا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ بس فورن کینافته او د استغفر الله وظیفه شروع کړه چې اوف دا خو می جذبه د پالیسای نه وړاندې کوله فورن خپل جذبه ا د پالیسای تابع کړه. جذبه چې جذبه د پالیسای تابع شو الله تعالی ورته چې ان فتحنا لك فتحا مبینا. هغه قوم کامیاب وي چې کم خلک جذبه د پالیسای تابع کیخه چې کم خلک پالیسی دی جذبه تابع اوس فلانه کافر کافر او فلانه کافر او فلانه کافر د خبره سره په نفسي بل چا اختلاف نه صحیح شو. خدا اظهار د جذباتو دی دا اظهار د جذباتو د پالیسی او طریقې کار بلله. اوس دغه جذبه کده پالیسی تابع شو نو نتایج به بهتر وي او کدا جذبه د پالیسی نه وړاندې شو نو نتایج تاسو وړاندې دي. دغه جذبه چې کله د پالیسی نه وړاندې شو نو نتایج تاسو وړاندې نه دي. وایي کنه کله ما دا خبره غلطه رد په وکړي چې دغه جذبه کله د پالیسی نه وړاندې شو نو فائدہ ډیر او شو که خساره ډیر او شو. شیعه وې دومره بوزدل قوم دي چې په سوار له سوکاله کې د خپل امام باړې نه بهر د صحابي خلاف کله بد نشو ویل. دا تاریخي بوزدل قوم دي دا تاریخي او بوزدلی د مذهب یو اصل دی. بوزدلی د مذهب په اصولو کې یو اصل دی. تقیه معنا بوزدلی کنه د تقیه معنا څه ده ساده الفاظو کې چې سینو ځان مخ کار کوه نو دا جبن بوزدلی ده. نو تقیه دا د مذهب یو اصل دی خو چې کله مونږه جذبه د پالیساین وړاندې کړه نو دا غي د مذهب اصل مپاغي باندې بدل کو. هغه اوسره صاحب په چوکونو راځي حضرت معاویه ته کنځلې کوي ښه په چوک راځي او ابوبکر عمر ته کنځلې کوي. نو دا زمونږ د ایمان امتحان دی نه سره سره کوي شو نه او دا چا وکړه دا مونږ نه دانانو دا مونږ نه په هانو نو بیا خلک مونږ باندې فتواو لګي فتوا شي یو ملګری دي دا شیعاګان شو د شیعو مونږ ورته ان لله وانا الیه راجعون وای خدای دې ورکه. ما د شیعاګانو د مشر ته وې چې کوم مړ دی هغه ته مې وې ما دا نوم دې بدل ک خدای دې ورکه. ا دې صفت نه جوړ کړی دا تاریخ نفاذ فقه جعفریه مورته دا خو منی چې یو فرقه ویاو چې یو فرقه يم ما دا منی چې دا سنیان په ایران کې یو فرقه ده و او ما هغه ته په ایران کې دغه فرقه ته تاسو د نفاذ فقه حنفیه حق ورکړي چې نه مو ورکړي ما ځان له د موسکولو حق ورته ورکوي ورته تهران کې دغه حق وای کنه نه خبر تهران کې ورته دغه حق ورکوي وای شیعه امام پسې به کې
رفسنجانی استاد پسې به کې ما دا حق ورته ورکوي وینا ما کدا تحریک شروع کو تاریخ نفاس فقه حنفیه نو سبا کوئی ورسره ای ورسره څه کوي ویمړی به کنه وجنی به نو ما ورته مې ته چې دادل ته کوم شی شروع کړی دی نو ما دا تخپل نسل کوشای طرف ته دعوت نه ورکې یعنی خامخا دا سنیان دي ته تیارې چې راوالي ټوپک او راکېری در باندې چې دا سوی وړغونه فرقه نفاس فقه جعفریه نفاس ناغه ماته وې چې دا یو وخت جذباتي خبره و چونکه خلق په بل سما سره راجمه کېدل نه نو جذباتي انداز باندې مې خلق راجمه کړل ځان سره او اوس زما د فکر خلقو یو پلیټ فارم پیدا ک یو سیاسي جماعت شو نو زه اوس دې طرف روان چې دانو مول بدلوم ښه دانو مول بد نه خو مرشو هغه بدل نک خدا خبره خپل مرګر ته کړو نه بدل کړه تاسو پته ها تاسو کوم ځای اوسئ بس د فقه تصور لاړ ختم کړه د فقه تصور مورته د نسل کوشای طرف ته دعوت ورکې یو وخت بداسه راځي چې سنیان بدل باندې راکې دي بچي بدل مړکی ښه اسو کو پری دا تسوای تاریخ نفاس فقه جعفریه اکثریت د زمونږه استافقه موږ منو ځان باندې استافقه ولې ومنو پبلک لا د ټول دنیا کې مسلمه ثابته ده چې پبلک لا یو ویخه 200 پبلک لاس نه پبلک لاس دو قسمه یو قسم یوغه ته ټول قوم جواب دی ویخه ایته ټول ها البته په شخصي اعمالو کې د هر چا ځان له شخصي نظام دی استاد د واده او د نکاح او طلاق سم مسلې چي دي ځان له کوئی په خپل انداز خو استاد کریم الله او سو الله هغه په کوم انداز باندې وي د دې ملک د اکثریت په انداز باندې د ملک اکثریت چې چا دي دا غي فقہ هغه ته ټول خلک جواب دی دا غي فقہ هغه ته ما ته وګورئ دا د ملک ټول خلک انګريزان دي چې انګريزي قانون ته جواب دی وای اوس مونږ دغه ځای بیا ګډوډ شو زمونږ مغرب زړه طبقه دې سو خانو دا خو بیا عجیب خبره ده نو دی یوې فرقې فقہ به یو ټول خلک ورته جواب دی مونږ ورته هغه خو بیا هم فقہ خو وایي کنه هغه دا کوم نظام چې مونږ باندې د کریمینل او سیول دا د کوم امام فقہ ده دا د کوم امام فقہ ده د امام الائمه لارد میکاله او دا هغه امام الائمه فقہ ده مسلمان کافر ټول جواب دی نو د کافر فقہ ته جواب دے کے نو داستا پنځ باندې جائز دا او کدی یو بل مسلمان فقہ ته جواب دے کے نه دا کفر دی صحیح شو خبر مزین کې راځي کنه راځي نه اوس نامو بدل کړه تاریخ جعفریه بس یہ تاریخ جعفریه ہے کہ تاریخ حسینیه ہے کہ تاریخ یزیدیه ہے هر څه چی ځل لیکي دي سنو چې څنګه نوم کې دي هم ورته د فقہ تصور بالکل ختم کړي صحیح شو دلته دغه ملک کې چې نظام نافذ کیږي نو بیا به چا نظام وي د اکثریت د چا نظام وي په دې خبره کې بالکل شف مکوئ ښا د چا نظام وي زمونږ جمعیت العلماء ولهم په دې خبره شف کوي بس قرآن سنت نظام نو موږ د قرآن سنت نظام وي خو ته نوې مستنبت کې نوې به مستنبت کې کدا مستنبت شوی پروت دی صحیح شو نو دی وجه زهر ده بلا خوف تردید وام وان باب دغه مستنبت شوی نظام چې دا بدل تعاملی ښه مستنبت شوی نظام ده بس دغه بدل تعاملی ښه نو دا شف کول زمان نه خوخ زاهدا تسبیح میں زنار کا ڈورا نہ ڈال یا برہمن کی طرف ہو یا مسلمان کی طرف بس یو طرف ته ځان واځه کول پکاري چې یا برہمن سره مویا الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی رسول محمد و علیه من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها قد نرى تقلب وجهك في السماء وجد تحويل قبلة اغه داوه چې دا تحویل قبله ثابت په کتب سابقو کې لکه وړاندې مونږ وې او دویمه ده چې يهود او نصارا وې يخالف دیننا ويتبع قبلتنا دا پیغمبر د زمونږ د دین مخالف
او موږ زمونږه قبله طرف ته کوي. بیت المقدس د يهودوم قبله ده، د نصاراهم قبله ده. او مشرکین مکه وی يدعي ملت ابراهيم ويخالف قبلته، د ملت د ابراهیمی داویدار دی او د قبله طرف ته منځ نه کوي. نو په دې تقریر دا معلومیږي چې دا تقلب د نبی علیه الصلاۃ والسلام تقاضا وا چې د يهودو اعتراض هم ختم شي، ا د مشرکین مکه اعتراض. نو دا تقلب دا د نبی علیہ السلام تقاضا وا. نو بیا باب تفاعل کې تکرار د عمل مراد ده چې کان النبي صلی الله علیه وسلم ينظر الى السماء انتظارا الى حكم التحول. نبی علیہ السلام په بیا اسمان طرف ته قتل انتظار کو چې تحول والا حکم کراغه چې دا اعتراضات ختم شي. نو بیا د آیت معنا دا شو چې قد نرى تقلب وجهك، اتاکیک سره وینو مونږه تقلب وجهك بیا را اړول د مخستا فی السماء جانب د اسمان تا فلنولینک نو بغزمون تعالی قبلتن قبلت ترزواها تحبها چې ستا ور سره محبت ده وهي بیت الله. او یو بل معنا ده چې باب تفاعل کې تکلف ده، دالی ورته باب تفاعل یو خاصیت تکلف ده. تکلف وای دیتا چې سړی یو کار رغبتن نه کوي، ضرورتن نه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام غختل دا چې زد لا بیت المقدس باندې قائم پاتې دا د قبلوی. وکان ذلك لحرصه على ایمان اليهود والنصارى. دا د دې وجه چې نبی علیہ السلام حرص لرو چې يهوديان ګوره که مسلمانان شو او عیسایان ګوره که مسلمانان شو چې زمون قبله ته مسخ کوي. نو بیا تحول دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا نه و. نو بیا به مفهوم د آیت داوی چې قد نرى تقلب وجهك کل کل وینو مونږه. قد چې داخل شي په ماضی تحقیق فائدہ کوي او چې داخل شي په مضارع تقلیل فائدہ کوي. قد نرى تقلب وجهك کل کل وینو مونږه. تقلب وجهك تکلف سره مخرا ګرځولستا فی السماء الى السماء آسمان تا مخافت ان ينزل عليك حكم التحول. او دا قتل چې تکي دا په تقاضا تحول نه کې د یره تحول نه کې. کله یو سړی یو طرف ته ګوري دوست را روان ټلیفون ورته کړي نو دا قتل د محبوبیت په خاطري څه په خاطري محبوبیت په خاطري. او کله دی یو طرف نه یو خطر متوقعي نسړی هغه طرف ته هم ګوري خدا د خوف په تقاضا باندې. نو پړواندینی صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقاضا را تحول وا ډیره پاره اسمان ته قتل. په دې دویم صورت
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام یره تحول وا د پاره اسمان ته قتل. بیا په دې دویم صورت فلنولینک قبلة ترضاها فلنولینک عن قبلة ترضاها ومون بخامخه اړوتا د قبله د بیت المقدس نه چې داستا خوخه ده لحرصک علی ایمان اهل الكتاب بیا به قبلتن ته غن سره راوړاندې کیخه. خدا دویم تفسیر اگر چې زمونږ د شیخ راجح دی خو زمونږ مرجوح دی ته مونږ د شیخ تفرد وکړه. دا زمونږ د شیخ راجح دی خو مونږ یې مرجوح ګڼو. فول وجهك فسغرزو مخبل شطر المسجد الحرام. شطر لفظ شطر مشترک دی د غنو مانو میس کې په معنا د نصف راځي په معنا د جز راځي او په معنا د طرف راځي. واړه و مخبل دی نصف د مسجد حرام ته واړه و مخبل دی جز د مسجد حرام ته او واړه و مخبل دی طرف د مسجد حرام ته. معنا د طرف راجح د حنفیو ده او معنا د جز او د نصف راجح د شوافیو ده. لکه مذهب د شافعی دا دی چې اصابت د غین کعبه دا شرط ده په مانځ کې د پاره د مکی او د غیر مکی. اصابت د غین کعبه چې جسته یا نصف ته مخ راشي دا شرط ده د شوافیو په نسبت باندې د پاره د مکی ا د پاره د غیر مکی. او اصابت د جهت کعبه دا شرط ده د پاره د مانځو پنځ د حنفیو. اصابت د جهت کعبه زکه شطر په معنا طرف ده. نو بیا په محراب کې دان اخري کول چې دا محراب په دې زاویه کې یو پاغه زاویه کې په بل زاویه کې بس دا ټول طرف ته یو وګړه قبله ده په زرګونو میله وګړه دا ټول جهت دا قبله د حنفیو په نسبت باندې اصفت نه پریوزي ښه او بس محراب دې طرف ته جوړاوه. اوس کله کعبه دې ګټ نه دی خو یې محراب او کله ا ګټ نه ا خوای ځکه اصابت د جهت کعبه دا شرط په نسبت د حنفیو باندې هغه تکلیف به مالای او طاق دی. او خطا حقیقت دې باب کې د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ابن عباس سے وہی چې د داخل د مسجد حرام د پاره اصابت د غین کعبه شرط دی. سوچي جمعات کې دن نه دی د وسته مخ کوي غین کعبه ته مخ کوي او د داخل د حرم د پاره اصابت د مسجد حرام شرط دی. سوچ د حرم زما کې دن نه دی به کوم جانب ته مخ کوي مسجد حرام ته مخ کوي غیر مسجد حرام ته. او د ماحول د حرم د پاره اصابت د حرم شرط دی. سوچ د حرم د زما کې نه چا پیرنځ دوسی دا جدي وغیرہ پوره نو دی به کوم ځای ته مخ کوي غیر حرم ته لفظ غین ور سره وای. او د ماورا د نور عالم د پاره اصابت د جهت د حرم کافی دی. وحیث ما کنتم کم زی چی تاسو گرزوی مخون خپل جانب د دیتا و ان اللذین تاکیق سرا کسان اوتل کتابا چی ورکر شوی د ورت کتاب نو دی و ان اللذین تولی کئی چی دا جواب د مخالفت د آل کتابو دی
چې ردی دا مخالفات دا په محض عناد باندې بنا دي، ورنه په حقیقت باندې دیم پوهه دي چې تحویل قبله دا شناخت د پیغمبر آخر الزمان دی. وَإِنَّ الَّذِينَ تَاكِدْ سَرَا کسان چې ورکړی شوی دی ورته کتاب لَيَعْلَمُونَ پوهیږي هغه انه الحق چې دا تحویل قبله الحق نازل ثابت دی من ربهم د جانب د رب د دوینا لانه کان فی کتبهم، ځکه دا تذکره د کتابونو کې موجود و. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ لَذِي اللَّهُ تعالی به خبر دا چې دوی عمل کوي. ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب کچریترات ولا دا اوس دویم تفسیر کوم چې د حضرت شیخ مونږ کړو، د شیخ مولانا حسین علی نور الله مرقده ناغه تایید ځان لپاره د آیت ویل وکړه چې تو حریص په ایمان د دوی او غواړي چې بیت المقدس ته پاتې شم، خو چې سو پورې د کلن يهودیت یا کلن نصرانیت نه قبول کړي نو دوی ګوره په صرف د بیت المقدس په قبلستان عمل